دا ورځې الله رب العزت ته دومره ګرانې دي چې قرآن مجید کې الله رب العزت آیاتونه نازل کړي په دې ورځو قسم خوړل والفجر وليال عشر. الله رب العزت په دوه سيزونو قسم وخوړو. اول نمبر سیز والفجر، الله تعالی فرمایي زما دې په سبا قسمي، سبا کله وخیږي. والفجر زما دې په سبا قسم، مبارک وخت دې سبا، نو باغی باندې الله رب العزت قسم خوړل. دویم قسم الله رب العزت خوري، الانکه الله رب العزت تعالی قسم خوړلو ضرورت نشته. قسم خلق د دې لپاره خوري چې زما دا خبره رښتونی ده. ومن اصدق من الله قیلا، نو د الله نه نور څوک زیات رښتونی څوک کېدی شي. لیکن بیا هم الله رب العزت قسم خوري وليال عشر، زما دی په دې لسو ورځو باندې، په دې لسو شپو باندې قسم. دا الله رب العزت ته ډېر ګران. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایو چې په ذی الحجې په دې لسو ورځو کې څوک نیک عمل کوي نو د نیک عمل مقابله بل سړی نشي کولی په عام ورځو کې چې کوي. صحابه عرض کوي د الله رسوله، یو سړی په عام ورځو کې جهاد کوي او یو سړی په دې لسو ورځو د ذی الحجې کې اولنۍ عشره، اولنۍ لسو ورځې په دې کې نیک عمل کوي، نو آیا هغه مجاهد چې په عام ورځو کې جهاد کوي نو هغه ته د دې عمل له ثواب ته نشي رسېدی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل نه، مجاهد وته نشي رسېدی الا مگر یو صورت داسې دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې هغه دا دی چې دا مجاهد د خپل مال سره د خپل جان سره لاړ شي د الله په لاره کې وجنګېږي او حتی تر دې چې دی واپس راځي نو نه جانی او نه مالی، یعنی مطلب دا چې شهید شي نو د شهادت دا مرتبه دا د دې ورځې د نیک عمل کوونکي برابر کیدی شي کنه د دې ورځو مقابله بل سړی عبادت سره په عام ورځو کې نشي کولی. نو مقصود د دې ورځو فضیلت بیانول دی. نو دا ورځې دي دا ذی الحجې، په دې کې پکار دا ده چې انسان الله طرف ته متوجي. د ټولو نه محبوب